الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله و بسم الله مختصر تشریح تاسو مخ کې عرض شو تشریح التعوذ والتسمیه اعوذ بالله او بسم الله تشریح اس سورۃ الفاتحه اول آیت شروع کیږي الحمدللہ رب العالمین دا الحمدللہ دا دعوت د سورۃ الفاتحه او دی دعوی عنوان اولی کے اثبات الالوہیت للہ تعالی اور دا دعوت توحید دا پا پنسو دلائل سره دا الحمدللہ ټول صفات د الوهیت خاص دی یو الله سره او بيد الله نا بل څوک د عبادت لایق نشتا وجدا دا خلق وجه معلومه وی دا شرک ولی نه مانه دا الله سره شریک ولی نشتا دا اولیاء او دا انبیاء دا الله نازول ولی نه مانه دا اولیاء د خیر او د شر مالکان ولی نه مانه و دا مسله الله د سورۃ فاتحه په اولو آیتونو کې حل کړی دا رب کائنات فرمای الحمدللہ تمام صفات د الوهیت خاص دي چا سره یو الله سره ولی الله سره خاص دي بل چا سره نه اول دلیل په ذکر کوي رب العالمین د تمام کائنات پالون کې او د تمام کائنات تربیت کون کې یو د الله ذات ته نو کله چې د کائنات پالون کې او تربیت کون کې یو د الله ذات ته او بيد الله د ذات نا بل سوک د کائنات تربیت کون کې نشتا نو دا په داوا اول دلیل شو چې الحمدللہ صفات د الوهیت خاص دی یو الله سره خاص دی یو الله سره دویم دلیل الرحمن الرحیم عام او خاص مہربان دنیا و آخرت کی یو د رب العالمین ذات تے بید اللہ نا یو ولی او یو پیر او یو فقیر یو جن او یو فرشتہ او یو نبی یو جوندی او یو مړ رحمان و رحیم نشتا نو کله چې دا صفات والا ذات بید سبحانه اللہ سبحانه وتعالی نه بل نشتا نو الحمدللہ صفات د الوهیت دام خاص دی یو الله سرا او بید الله نه پدې کې یو نبی یو ولی یو جن او یو فرشتہ هغه شریک نشتا دا ولګوي کنه خجی دریم دلیل مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د قیامت یو الله دی او بيد الله رب العزت نا د قیامت د ورځې اختیارمند ذات بل نشتا نو الحمدللہ صفات د الوهیت خاص یو الله لره دی اور الله سره په دې صفاتو کې بل څوک شریکو نشتا وایي پہلے کو مالک یوم الدین نو دا صفات دا دلائل دی دا اللہ پا توحید باندے دیو جنوی الحمدللہ دا دعوی کے خدا الحمدللہ دعوت دا اللہ دیو والی چه صفات دا الوہیت خاص دیو اللہ لرام او دی صفاتو کے اللہ سر بل سوک شریک نشتا نو الحمدللہ صفات د الوهیت خاص دی یو الله لرا دا پنځه دلائل په ذکر کوي بګولونو دل ته یو سو خبر یاد ساته الحمدللہ کې یو معنی د حمد لغتن
بل دا چې من الحامد، دا حامد څوک دی؟ الله لره دا صفتونه څوک بیانوي؟ او درېمه مسله دا بیان المحمود، چې دا محمود څوک دی، د چا صفتونه بیانولی شي. اور څلورمه خبره دا بیان المحمود به، په کوم انداز او په څه طریقه باندې به د الله صفتونه بیانولی شي. پنځم دا تخصیص الحمد به تعالی، چې دا حمد د الله سره خاص دی. لومبه خبره تراشه التحمید لغتن، چې حمد دا په لغت کې څه ته وایي. نو لغتن سری الثناء بالجمیل، خیسته انداز کې د چا صفت کولو ته حمد وایي. ستا زړه د چا په صفت باندې مطمئن دی او ته د هغه حمد وې، د هغه ثنا وې، د هغه ښه کمالات ذکر کې، نو دې ته حمد وایي. نو الحمد هو الثناء بالجمیل. شرح تهذیب کې هم عبدالله یزدی چې دا شارح دی د شرح تهذیب، د تهذیب شارح دی، اغم وی الثناء بالجمیل. او په اصطلاح کې حمد څه ته وایي؟ ذکر صفات الله تعالی ونعمه وفضائله تعظیما واعتقادا فهو الحمد الشرعی. اللباب د ابن عادل وغیرہ ذکر کئی چې په اصطلاح کې د الله حمد دی ته وي د الله د نعمتونو تذکرہ کې، د الله رب العالمین د نعمتونو فضائل بیانې، د الله فضائل بیانې، تعظیما و اعتقادا، د الله د یووالي، د الله د لوی، د الله د بڑای عقیده دی، الله لوی غنې او د الله صفاتونه بیانې، الله عالی المرتب غړي، د الله مقام اوچت غړي او د الله صفاتونه بیانې، دې ته وی حمد د الله تعالی. ځکه حدیث د صحیح مسلم کې مرাজি دا ځان سره لیکي اللهم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. الله ستاره رضا غواړو، ستا د خفقان نه یریږو، او الله ستا معافی غواړو، ستا نه معافی طلب کوو، ستا د عذاب یریږو. واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. او الله مونږ پناه غواړو ستا نه، لا احصی ثناء علیک، الله مونږ سيوستا حمد بیانول بسمر لوی وی، مونږ خو الله واړه مخلوقات یو، او ستا حمد خو اے رب العالمین ډیر لوی دی. نو اے الله چرته مونږه او چرته ستا حمد کیا پدی کا شربا وې د چتی وس شوریای. الله زمونږ بس حمد بیانولی، بس حمد خو هغه دی انت کما اثنیت علی نفسک، بس الله مستا هغه صفات وایو، ستا هغه مقام او مرتبه وایو، انت کما اثنیت علی نفسک، کما چې تا د خپل ځان د پاره په خپل بیان کړی دا. الله بس مونږ تعالی هغه حمد وایو کم حمد چې ستا د پاره ثابت دی. الله ستا هغه صفات کو کم صفات چې تعالی را ثابت دي. نو دې ته وی حمد شرعی. او حمد شرعی بارک دا قاعده یاد ساته چې دا د مخلوق د لپاره ممنوع دی، د الوهیت صفات به بيد الله نه بل چا لپاره نه وي. دویمه مسله دا من الحامد دي تراشد. دویمه مسله تا چې دا حامد څوک دی، دا الله دا صفاتونه څوک بیانوي. وجدار چې الحمد حمد يحمد حمدن، نو حمد هو مصدر دی کنه،
حمد څه شی دی؟ مصدر دی. او مصدر د پاره دا قاعده یاد ساته چې دی د قیام بالفاعل تقاضا کوي. مصدر په فاعل باندې قیام کیږي. څنګه چې فعل د فاره فاعلی کنا دغه سه مصدر اگر بارم یو فاعلی نو دا ذکر نکو چې دا حمد بیانې سوک دا خبره ذکر دا د تعمیم د پاره چې مړه د الله حمد خو دنیا کې زره زره مخلوقات بیانې لوی واړو ټول مخلوقات د الله سبحانه و تعالی حمد بیانې. نو یو خدا چې دا حامد الله تعالی په خپل هم دی ځکه چې په هر صورت کې الله خپل صفات د کمال په خپل ذکر کوي. نو دا د دې دلیل دی چې الله د خپل ځان صفات په خپل هم کوي او دا حق رب العالمین ته حاصل دی بل چاته نه. دا نه چې د ځان صفاتونه شروع کی چې ډېر خسړې اما یره جی ما کې دادا کمالات دي یره جی ما کې دادا صفات دي نه اپنا موم یا مټو خپل خارو په خپل د ځان صفاتونه کوي. نو دا خنه ده بس دا د رب العالمین صفات دي هغه بیانول شي په خپل بل څوک نشي کولی. بل محمود څوک دی؟ نو دا مسئله یاد ساته چې محمود الله تعالی دی. لږ په ټیم پاسه کنه چې بیا درس په منځ کې جاخه جاخه کېږي. خا نو محمود چې د ذات د الله تعالی دی. بيد الله تعالی نه بل ذات حقيقي محمود نشتا. صحیح ذات چې دا غ صفات بیانول شي ذات د الله تعالی دی. او بل مسئلہ بیان د محمود به چې په کومه طریقه باندې بعد الله تعالی یاد کولی شي د الله صفات او د الله نعمتونه په کومه طریقه باندې ذکر کولی شي. نو دا خو یاد ساته چې د الله د نعمتونو صحیح بیان او صحیح انداز دا د انسانانو د طاقت نه بار دی. خودم رب یاد ساتي الحمدللہ د الله تعالی د پر صفات د الوهیت ثابت دي. نو صفات د الوهیت سدي د ځان سره یاد ساته. یو د صفات القدرت او بل د صفات العلم. نو بيد الله تعالی نه قدرت والا ذات بل سوق نشتا. دا مرد په مشرکانو باندې چې هغه بيد الله تعالی نه صفات د قدرت دا د بل چا لپاره خاص کوي کنه. او هغه وی چې یاره پلان کی خبر والله تعالی قدرت ورکړل اغله اختیار ورکړل اغله تصرف ورکړل. نو دی الحمدللہ کے پاغا مشرکان رد دے چنا خطا کیږي. الحمدللہ صفات د الوهیت خاص دی یو الله سره او الله سره په دې صفاتو کې څوک شریک نشتا. الحمدللہ ټول صفات د الوهیت خاص دی یو الله سره. قدرت مالک یو الله دی. بيد الله تعالی نه بل څوک ذات د قدرت والا نشتا. قدرت او قدیر ذات دا یو د الله تعالی دی. دا رد دی په دې مشرکانو باندې چې دی وی را پلان کې بابا د من دانی ذمہ دار دی. دا قدرت شو کنه او د من دانی ذمہ دار به د الله نه بل څوک نشتا. کله وی پلان کې بابا د سرخو کې ذمہ دار دی. نجی د سرخو کې ذمہ دار به د الله نه بل څوک نشتا. یو ته چنا چوڑو بابا وی اما شومان کلاری او چاته شلګزه بابا وی
وی د کم ماشوم سوري چې لنډ یو دنګیږي نه نو شلګزي بابا خوره په قبر اوخروي بیا به په خپل دنګیږي کپه دی باندې خلک دنګېده دا موږ ډیرو خلکو لور کړي وا خلک به بیا دنګ شوی وای خدا سے خبره ده کم چې لنډي هغه یې دک سي مونډه هغه به بیا په قبرونو زیارتونو باندې نه ګرځي نو بهرحال قدرت مالک یو د الله تعالی ذات دی زکا ځنې مشرکان او شرکی عقیدو والوي چې دی اولیاء او ته په کائنات کې تصرف حاصل دی هغه یو اوخيار پیر صاحب وای یو خار اوړېدو په بل د الله عذاب پراتو یو پلان کې پیر صاحب هغه په کاسه کې د کاسې د لاندې ټول خار را بند کو نو یار ته جوړ قران بالکل نه دی ویلې صرف د فلسفه او حکمت او منطق کې او صرف د فقه په کتابونو اړهولو باندې ځان مفتی کړي قرانم ویلو واړی کنه الحمدلله ټول صفات د اولوہیت خاص دی او الله لرا پیر سے محترمه دا خود اولوہیت صفت دے چې کلی اوړي نو راټینګول والے سوک دے نوح علیہ السلام وینا دے نه دا اورېدل خپل بچی ته ویلیو زیو ته وی چې پلارا ما د پاره ډېر لمخرا دا د جودي غر ته وګوره کنه زبدي غر ته خو جما د رب د عذاب بچم نوح علیہ السلام ته د رب طاقت معلومو ولی نبی هغه ته وی چې د رب د طاقت نه خبري اخو امیر الموحدین او امام الموحدین هغه ته توحید مقام معلومو نو هغه ته وی یا بنیا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نن رز لا عاصم اليوم من امر الله اے بچیا دیتا در رب عذاب ویدا ٹوکے مگڑا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نن رز در رب د عذاب نه بچ کے دن کے سوگ نشتا الا من رحم چسچا باند رب رحم کیا بنن بچ کیگی نوح علیہ السلام ہوئی چې لا عاصم ای سوگ بچ کو ان کی نشتا او توے پلان کی پیر سیبو ټول خار پکاسا کے رابن کو نو یا خو بلا عاصم اليوم من امر الله والا خبر ټیکی او یا بستا خبر ټیکی ظاهر ده چې د نوح علیہ السلام خبر ټیک دا نو کم کله چې الله غر کوي یو پیر سے بیا د کاسی د لاندې بچ کولې نشي الحمدلله صفات د اولوہیت خاص یو الله سره دی بيد الله نه بل څوک مالک د اولوہیت د صفات نشتا الحمدلله او دا یاد ساته قدرت د الله دے نو یاد ساته بیا بمانه دا سے کوي صفات د قدرت او اختیار د قدرت لله خاص د یو الله سره دے وای شمس تمریز بابا ځان لا غوخه راوړې ونه خشاک نو وای خشاک نو د نور ته اشاره وکړه چې ست دغه ځای کې خښ شوی نو وای شمس تمریز بابا چې د ملتان باندې د انور راتاو کو نو پزما کې کین او د پاسه پی د چکه کې خودو وی غوخه پکې په خکړه او خې پاستا کړه وی بیا انور ته وی چې زه اوس خپل کار کاوه نو د انور وته لګی سارو چې نور کار را باندې مو کا کنه نو شمس تمریز بابا وته چې انور تخته کنی د دې دچکی لاندې د بندو منوي د انورو تختې دو دا شمس تمریز بابا دې ک الہ دې نور چې برکې او خطه کې دا خو صفات د قدرت دی او الحمدلله صفات د قدرت خاص دی او الله لرا نو څنګه ته شمس تمریز بابا لا ورکه وی دا ملتان زکه ګرم دی او په ملتان کې ګرمي زیاته ده زکه وی د ملتان امونه مشهور دی وجدار چې ملتان ګرم دی او په دې وجه باندې ملتان ګرم دی چې دغه شمس تمریز بابا په دې یو غوته باندې د انور دا سراخ کته کړه دا سه شرکی عقاید په دې خلکو کې راځي کله چې دا خلق د قران نه لري نو الحمدلله مالک د قدرت یو الله دے صفات د قدرت خاص دی یو الله سرا بيد الله نا یو پیر او یو فقیر یو نبی او یو ولی د اولوہیت د صفات او اختیار من نشتا الحمدلله نو زکا د یو رب نه واړه
وای سمې کار دی چې د بل د در نه غواړم او په خپل کور کې هم کنار دی رب زما رب شته کنه. نو کله چې د ماشوم چیړه کوي نو د چیړې په وخت کې ماشوم یو رب ته وسپاره آخري دوه قله پې ووایا آیت الکرسی او فاتحه پې ووایا الله به خکی. دا سه بنکه چې ماشوم د درگاه ته روان کړي دي او ته چې د پلان کی خان بابا د قبر خوره په خروما نجی د چا د قبر خوره کې شفا نشتا د چا د قبر مالګو کې شفا نشتا د چا د قبر شمو بلولو کې کمال نشتا د چا په قبر باندې شال غړولو کې کمال نشتا د چا د قبر وخولا غټه ورکولو کې کمال نشتا د چا قبر سره زنګولو کې کمال نشتا. کمال پر رب العالمین کرے قدرتونو مالک الله دے. نو الحمدللہ صفات الوهیت خاص دی یو الله لرا اور الله سره دی صفاتو کې اس یو پھر سیب شریک نه دے اس یو نبی شریک نه دے اس یو ژوندې شریک نه دے اس یو مړی شریک نه دے. الحمدللہ صفات الوهیت خاص دی یو الله سره. تاسو په دې خبره پوهیږئ لکه الحمدللہ صفات الوهیت خاص دی یو الله سره اور الله سره په دې صفاتو کې بل څوک شریک نشتا. نو الحمدللہ دا معنی شو. او دې تا ګوره چې علم هم د یو الله د لپاره خاص وګڼي. صفات د الوهیت نه دی یو صفت د علم چې علم یو الله لده دیو جنولی کې ځان سره معنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنویر المقباس کی دا الحمدللہ معنی گئی چې الشکر والوحدانیت والالوہیت للہ. شکر د یو الله د پاره دی یو الله نه بغیر بل چا شکر نه وباسه. دا بنوي چې شکر د چې پیر بابا ژوندې دی چې مال زوی راکو شکر دی چې د کاکا صاحب د زیارت شال می منل او مال زوی راکو نه. الشکر للہ شکر دے خاص د یو اللہ والوحدانیت للہ یووال صرف د اللہ دے اللہ دے یکی یو او بید اللہ نا بل ذات یو نشتا. والالوہیت للہ الہ یو ذات دے حاجت سر کون کے یو ذات دے حاجت پورا کون کے یو ذات دے مختار کل یو ذات دے بید اللہ نا بل ذات الہ نشتا. الذي او دا یو اللہ غذات دے لا ولد له ولا شریک لا ولا والد لا ند دغی اللہ پلارشتا ند دغی اللہ زویشتا ولا شریک لا او ند دغی اللہ سرسوک شریکشتا. او بیاوی ولا معین له ولا وزیر لا ندغی اللہ سرسوک مدد کو ان کی شتا او نه دغه الله وزیر شتا. د الله سره څوک مدد نشي کوله او نه د الله د چا مدد ته محتاج ده. نو الحمدللہ صفات د الوهیت خاص دی یو الله لرا. اوس پنځمه خبرولی کې تخصیص الحمد به چې دا حمد خاص ته د الله سره او بيد الله نه بل چاله رب حمد نوے. تاسو ګوره د دې دوه وجې دي. یو لله کې دا لام جار روی نه دا لام جار شرموتی کې راضی یو کتاب د شرع میں تعامل به وتوي. اوس طالبانو پرې خل اولا کې بکار دا چې یو میاش مخ کې سړې نه خمیر ختم کی نو دی وړو ته شرم تعامل وي طالبانو به ته شرموته وي. دی خور سیرم نوم بدلی کنه یو طالب نوم چې عنایت الله نو دیو ته منتله وي. ٹھیک شو کنه. نو هغه شرموتی کې معنی لیکل دا چې اللام للتخصیص اللام للتخصیص. نو الحمدللہ صفات د الوهیت خاص دی یو الله د پاره. دویم دا الحمد معرفه د کنه کړه د ثبت دردشتا معرفه د معرب باللام
اوس وګورئ تاسو الحمد مبتدا دا معرفه شوا او لله لفظ الله معرفه ده کنه کرا معرفه ده نو ګوره مبتدا او خبر دواړه معرفه شوي او کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفي نو دا قاعده چې دا تخصیص پیدا کوي نو الحمدلله ټول صفات د الوهیت خاص دي او الله لرا او بيد الله نه بل څوک د الوهیت د صفات او واقدار نشتا اولی کې ځان سره سورۃ القصص آیت نمبر 70 هغه کې دا مضمون راغلی دی وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره له الحمد خبر مقدم له خاص غلر ده الحمد استعين او صفتنا في الاولى والاخره وله الحكم او خاص غلر ده اختیار نو الحمد لله اختیار مند صرف یو الله ٹھیک شو جی بولو لکھے سورۃ الروم آیت نمبر 18 وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دغی اللہ لرا ستائن او صفتون دی باسمانونو بزمکا کی اولے کے سورہ صبا آیت نمبر 1 الحمدللہ الحمدللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ نو معنی دا خبر دا شوا چې الحمدلله ټول صفات د الوهیت خاص یو الله سره او الله سره په دې صفاتو کې څوک شریک نشتا ترجمه ته ګوره اعوذ زپنانی سم بالله پمدد د نوم د الله من الشیطان د شیطان الرجیم رټلی شوینا بسم الله شروع کوم خاص په نوم د الله الرحمانی چې عام مهربان ده په دنیا کې الرحیم او خاص مهربان به په آخرت کې الحمد ټول صفاتنا د الوهیت لله خاص الله لردی نه کې بل چالا واخر دعوانا